چې د عوامي نصرګل مرکزي صدر دی خاص ورته کوم چې هغه په دې ټوله ورځ په تکلیف دې موقع باندې موږ ته تسلیم راکړي او موږ ته خپل مستقبل هم وښیي. نو زه ستاسو د ټولو په مطالبه باندې ټول مشر احمد ولي خان صاحب ته خواست کوم چې هغه راپاڅي. شروع کوم او عقیده چې کله انسان داسې عمر شي چې یاداشت ورته وي نو شیخ صاحب او ولی خان بابا تسلسل او بیا د هغې کور یو داسې نفر چې د دې واقعې نه یو ورځ مخکې موږ حیات آباد ته تلو نو سړی د دې ملګرو راغی او په دې امن مارچ هم خبرې کولې او ډېر یو جذبه وه په هغه ورځ هم د هغه او بیا دا چې کوم منظر په سوشل میډیا ووت انځورونه د پښتون قوم ولیدل نو حقیقت دا دی چې ټول قوم درلود. موږ خو په خپله خبره نه کوو. زما خو د دې بچي ویډیو مې کته خدای شته ما ته خپل زوی اتل مه کړی. دا موږ دلته ټول ناست یو. پیغمبر علیه السلام د لارې د خپل الله په مذهب دونه پوهېږو چې دا د خپل قام د خاورې خدمت او ازادي موږ ته داسې فرض کړي لکه د خدای کلمه وشي. سوچ مې کوم ځان سره چې ایمان نه پرېږدو نو دا راسره کوي او چې ایمان پرېږدو نو خدای مه کوه بیا خواصم هر څه تباه او برباد کړي. لہذا په دې سخت وخت کې به موږ دا وایو چې په مرو او په هر څه خدا زموږ ایمان دی او دا ایمان پرېښودو ته موږ تیار نه یو. دا هغه ګوند دی چې د جلیانوالا باغ نه را شروع کې د ټکر واقعه را یاده کې د بنو د خیرو واقعه را یاده کې د ثوابې د بابړې واقعه را یاده کې د دې چې هغه د علم په جامه کې د قام پرستۍ د خپل خاورې د خپل اختیار او د خپل جون د امن لپاره یو داسې اواز و چې زه دا نه ګڼم چې د اواز به ختم شي. نه، نفر لا اواز پاتې، نفر لا نظریه ارمانونه پاتې. زه دا وایم هر ځای چې انسان هر انسان خدای د خاورې نه پیدا کړی. هر انسان خدای یو شان خاوره ګټه اوبه استعمال کړي دي او روی پکې اچولی او هر انسان به مري. مرګ حق دی. انسان به مري، کردار به پاتې. انشاءالله د دشمنانو په دې عمل
خانزیب مولانا سے بدتر قیامت جمدی وی او آغا کردار پاکی زه پتا غیڑک دیر نظم انشاءاللہ سبا نبر روز د پاٹے مشران مرگری میں راغوختی دی او مزید چسل عمل جوڑی گیا بکو انشاءاللہ رونو زما د پاره ګوره دا امتحان دی چې زما یو ورور شهید شو او زما بچی ما ته وایي چې ستا امتحان دی دا زما امتحان دی بلکل دا زما امتحان دی ستاسو غم زما غم ستاسو امتحان یو شان زما امتحان بل شان موږ بلکل خانزیب مولانا صاحب نشو جوړې دی خو ستاسو د کور د دې ډیرې د دې انغري نفر او نفر یو او انشاءالله تر مرګه به نفر یو زه ډېرې خبرې نه کوم جذبات دي پکار دی چې د مشرۍ کردار ادا کوم په جذباتو زه قابو راولم ورونو انشاءالله ریاست به موږ له د مولانا خانزیب صاحب قاتلان راکوي او چې ریاست د مولانا خانزیب قاتلان نه راکوي نو بیا به موږ ښکاره د آواز کوو چې د مولانا خانزیب قاتل دا ریاست انشاءاللہ د دې لپاره به موږ هر حد ته ځو موږ به هر در ګورو هر زور به ګورو هر طاقت به ګورو خو نور زه دا ښکاره د پښتنو په منځ کې وایم چې که څوک وایي چې مولانا صاحب طالب مړ کړی دی نه دی وجلی که څوک وایي چې مولانا صاحب هندوستان دی هندوستان موږ سره سویمه ده ہندوستان چې دا غيو د دې مولانا صاحب وجنی نو دغه نږدې لند ولې تاسو کې کار نه کوي او الټا ډرامې مسخره نور په پدې نه نور مرګ او ژوند الله په لاس کې دی خو ان شاء الله خپل قاتل به پرانا روز نور نه پریدو روزوبا په هر حد چې کېږي زوبا خو ان شاء الله زبتا سره ولاړم د مولانا خانزیب قاتلان به ان شاء الله راښکاره کوو انشاءالله زه الفاظ نه لرم چې شیخ صاحب له زه د تسلی کوم الفاظ لرم شیخ صاحب په خپله یو غر دی د علم یو غر د نظریې یو غر او دا د شیخ صاحب نظریه ده چې دارونه یې پرې روان دي او مولوي صاحب هغه انسان چې د کوم په نرتوب د هغه طالبانایزیشن هغه دور تیر کړو هغه نور خو بس افسوس انسان هغه وخت هم سیمه پرې نه کو ټوپک یې راواغشت خو سیمه یې پرې نه نن چې هغه کور په کور پرون سرواله برواله ګرځېدل د پښتنو د امن دپاره ګرځېدل پښتنو موږ سره هم لارې شته ټول پښتانه چې موږ هم ته جو شیخ صاحب هم لار شي دوبۍ کې بجوندو کې امارات کې بجوندو کې په سعودي کې په موږ سره هم دا لارې شته خو نه موږ هغه خپل قام سره غداري ګڼو دا ارد ګوره چې څونه موجود دي د پښتونخوا نه راغلي دي دا د دغې عقیدې دي چې دا کوم لیونتوب موږ کوو دا هر څه موږ کینو خو د دې باوجود د خپلو بچو دا وګورئ د خپلو بچو پروا نشته د پردي بچي غم یې راوچت کړی دی او الټه زما قام الله دې مل شي بدقسمتی نه زه به نن په ورځ دا ووایم چې د خپل قام چې کوم حل دی نو موږ زیات تر به دا ووایو چې موږ د قام نه زیات د خپلو پلرونو نیکونو د خدای خدمتګارو هغه عقیدې راګیر کړي دي چې اوس هم وتو ته نه پرېږدي ګنې قام نن ګمراه دی قام نن په هېڅ نه دی پوهې چې دا څه روان دي اوس او دا کوم اور چې راغی د خانزیب مولانا صاحب دا شهادت او دا نور دی آغاز دا شی به اوس زیاتېږي دا زه غواړم نه چې دا دې وشي خو زه چې څه اینم زه چې د خپل ملک د خپل ریاست پالیسي اینم نو دا شیزونه به زیاتېږي انشاءالله سل کاله د اغیار او د قام په منځ کې د دیوال کردار چې چا ادا کړی دی هغه موږ یو سینې به هم شلېږي مړي به راځي بچي به هم یتیمان کېږي خو د خپل قام دا دیوال به انشاءالله ټول عمر
ولاړ یو زه شیخ صاحب بیا به وایم چې الفاظ نه لرم خو ستاسو په مشره کې انشاءالله دا کور به مخ پړوان وځي مولانا خان صاحب یو نفر نو یو نظریه وه مولانا خان صاحب یو نفر کېدی نشي یو نظریه ده او انشاءالله زه مخکې او تاسو را سره د مولانا خان صاحب صاحب نظریه به سر انشاءالله الله دې وبخي الله دې ورسره چې کوم شهید شوی دی ملګری هغه وبخي الله دې هغه ټولو له صحت ورکړي کوم چې هسپتال کې دي او مهرباني ډېر خبرې کول نه غواړم